زمانم سید منهاج الدین شاه دی، چیرمین یم د آل پاکستان کمرشل ایکسپورټر ایسوسییشن چې په مختصر نوم کې اف سی آی یادېږي، او د دې ته جیمسټون ایسوسییشن آف پاکستان هم وایي، او دا په 1989 کې دا معرض وجود کې راغلی وه. همدې دپاره چې یاره د بزنس کمیونټي د حکومت په منځ کې د یو برج کردار ادا کړي او د ملک ایکسپورټ چې کوم یو دی هغه زیات شي او خلکو ته روزګار میلو شي. نو مونږ د هغه مشرانو هم شکریا ادا کوو چې کوم د مونږ د مشرانو د ایسوسییشن جوړ کړی دی. حاجي صاحب دا راته ووایي ماشاءالله نمک منډۍ چې دا نو په تیکو پوره ورلډ کې مشهوره ده، خو د نمک منډۍ بیک سایډ ته چې کومه دنیا پرته ده د جیمسټون په نوم باندې او دلته چې کوم روزګار دی د دې هکله ستاسو څه وینا ده جي؟ نمک منډۍ خو یو انټرنیشنل منډي ده. زما خیال په ایشیا کې د 100 منډو نه پس دا 5م نمبر د دې نمبر راځي، او زموږ دا خوش قسمتي ده چې دا د پېښور ته اعزاز حاصل دی چې دا منډي په دې پېښور کې ده چې نمک منډۍ باندې مشهور ده. دې کې تقریبا د 3.5 قریب دکانونه دي، کټینګ پالشینګ دلته کېږي، دلته کې چې کوم یو افیسز دي، ډسپلی دي، ایکسپورټ دی، کارګو دی، لیبارټریانې دي، هغه دلته کې موجود دي او خلک په روزګار باندې هم لګیا دي. دویم دا چې د ملک د هغې په ریزرو کې ډېره غټه حصه ده ایکسپورټ کوي د دې ځینه او ملک ته زر مبادله راوړي. نو دا یو انټرنیشنل ځای دی چې په امریکا، جرمني، اټلی، فرانس، هانګ کانګ، تایلینډ، چینا کې څوک چې د جیمز کار کوي چې چاته وایي چې یاره پاکستان کې د جیمز مارکیټ کوم ځای دی، هر سړی به تا ته وایي چې نمک منډي پېښور. حاجي صاحب دا راته ووایه دا نوي کل نوکرو پسې ډېر ګرځي، نوکری شته نه، حکومت سره پیسې شته نه، خزانه کې نوکریانې نشته، هر چا دا خوب لیدلی چې زه به سرکاري. دیو دپاره څه داسې وینا پکار ده چې دا کل دغه کار زده کړي، دا خو بس د دې روزګار به شي. مونږ هغه ورځ د هایر ایجوکیشن کمیشن چیرمین صاحب ته وویلې میټینګ کې چې تاسو یونیورسټو ته ډایرکشن ورکړئ چې یو خو جیمالوجي کورسونه وکړي. نو چې کوم سټوډنټس چې کوم یو دی دلته کې زموږ سټوډنټ چې دی هغه کتاب وایي صرف، نو کتاب چې وایي چې بیا راځي نو پریکټیکل لایف بیا ورته لږ ګران شي په شروع کې. نو زموږ دا خواهش دی چې ایجوکیشن سره سره سکل هم وښیي ورته، نو سکل سره سره به دوی به بیا انډسټري ته راځي، خپل بزنس به کوي، بلکې دوی سره به دوی به جابونو پسې نه ګرځي، دوی سره به خلک راځي او جابونه به کوي. نو زموږ دا خواهش دی چې نوی کل چې کوم راځي او هغې ته موږ پیشکش کوو چې دې سیکټر ته راشي. ډېر زیات پوټینشل په دې کې موجود دی او انشاءالله موږ هغې ته هر قسم تعاون پیشکش کوو چې هغې راشي او موږ هغې ته چلم ښایو چې ایکسپورټ څنګه کېږي او زموږ دا بېروزګاري به هم انشاءالله دې څنګه ختمېږي. نو زموږ ایسوسییشن هغې ته افر کوي نوجوانانو ته چې جابونو پسې مه ګرځئ، دلته راشئ. دا راته ووایه چې دلته کوم معدني ذخایر دي په دې پاکستان کې، نو د هغه دي نومونه راته واخلئ، د هغه دي چې کوم دي کې دا معدني ذخایر ډېر زیات پراته دي او د هغې نومونه. معدني ذخایر خو ملک مالامال دی، بې شماره معدني ذخایر پراته دي، خو په هغې کې یو جیم دی، یو پریشیس سټون دی، یو سیمی پریشیس سټون دی، یو منرل دی. چې کوم پریشیس سټون دی هغه روبي ده، سفایر ده، ایمرلډ دی، او چې کوم یو سیمی پریشیس هغه اکوامرین، ټورملین، ټوپاس دا د دې سیمه کې موجود دي. منرل چې کوم دي نیفرایډ دي، ماربل دي، ګرینایټ دي، کاپر دي، بیا یې کې بیا مختلف میټالک او نان میټالک منرل راځي. نو د سوات چې کوم یو دی بهترین ایمرلډ چې یو کریډ په د لږو نه واله تر زرګونو ډالرو پورې هغه خرڅېږي. د چترال ایمرلډ دي، هغې کې بیا د شانګلک ایمرلډ دي. دویم دا چې د دنیا کې چې کم پینک ټوپاس دي ډېر کم دي په دنیا کې پینک ټوپاس، استا په مردان سیمه کې الله تعالی دا غر دلته کې موجود دی. دا د خوش قسمتۍ خبره پینک ټوپاس او پریشیس دي او ښه قیمت بهر ملک کې کوي. دویم دا چې کشمیر مالامال دی، روبي دا، سفایر دی، ټورملین دی، کشمیر ته نه ډک دی، غرونه ته نه ډک دي. داسې د بټکونډي زموږ د کې پي کې هغې کې روبي ده، کوهستان کې پیریډوټ بهترین پیریډوټ ملاویږي. او زمونږ دا انشاءالله امید دی چې دا دومره معدني ذخایر په دې ملک کې موجود دي. منرل نیفرایټ ستا چینا زیات خریدار دی د نیفرایټ.
چې څومره روزي هغه مخکې تیار ناسي وي دا مونږ لراکا نو زمونږ الله تعالی دې ملک ته سیمې ته مالامال مونږ کړیو بار یو شي جیمز اور مندر دلته کې موجود دي آئیډیا په 2014-15 کې په وفاقي حکومت ته پیشکش کړیو خو هغې نه پس بیا مونږ آلریډي اوس صوبې حکومت سره لګیا یو چې یاره په دې ملک کې یو جیمز سیټي جوړه شي چې جیمز سیټي جوړه شي مونږ خو وایو چې یو 200 کناله ځمکه مونږ ته میلاو شي نو په هغې پوره ښار آباد کړو چې په هغې کې جیمز وي مندرلم وي او د یو چت لاندې هغې کې بیا مکمل سهولت خو مونږ بیا صوبې حکومت سره چې کله خبرې کوو نو هغې وایي چې یاره دې باندې به ډېر ټایم ولګي لانګ ټرم منصوبه ده اوس تاسو شارټ ټرم منصوبه لږ مونږ ته دغه کوي په 2014-15 کې په وفاقي حکومت ته پیشکش کړی و خو هغې نه پس بیا مونږ آلریډي اوس صوبې حکومت سره لګیا یو چې یاره په دې ملک کې یو جیمز سیټي جوړه شي چې جیمز سیټي جوړه شي مونږ خو وایو چې یو 200 کناله ځمکه مونږ ته میلاو شي نو په هغې پوره ښار آباد کړو چې په هغې کې جیمز وي مندرلم وي او د یو چت لاندې هغې کې بیا مکمل سهولت خو مونږ بیا صوبې حکومت سره چې کله خبرې کوو نو هغې وایي چې یاره دې باندې به ډېر ټایم ولګي لانګ ټرم منصوبه ده اوس تاسو شارټ ټرم منصوبه لږ مونږ ته دغه کوي نو دلته کې یو پلازه ده په دې بیارټي کې سوکنو کې نو صوبې حکومت وزیر اعظم صاحب مونږ ډېر مشکور یو د وزیرانو صاحبانو ډېر مشکور یو سیکرټریانو صاحبانو پوره سټاف ډېر شپه ورځ مونږ سره کار کوي نو هلته کې د 1,24,000 پر سکویر دا سکویر فیټ دی ټول چې په هغې کې پارکینګ پلازا هم ده او لاندې پکې آلریډي جوړ شوي دي شاپس نو هغې کې زموږ خبرې اترې شروع دي زموږ دا خواهش دی چې په دې کې مونږ یو انټرنیشنل سټینډرډ مطابق یو لیب راوړو زموږ تر اوسه پورې پاکستان کې مونږ انټرنیشنل سټینډرډ لیب راونړو چې هغه مونږ ایکسیپټیبل یو شیز مونږ یو کاڼی دی هغه ټیسټینګ کوو لیب کوو نو هغه په داسې ریکګنایز لیب باندې پکار دی نو د هغې د 10 روپو نه واله 100 روپو پورې د هغې ویلیو زیاته شي نو دغه لیب مونږ دلته راوړو دلته کې آی ایم او راوړو زموږ په دې کې پی کې آی ایم او نشته دی دې دپاره زمونږ کم دا کسان چې دي بهر ته لګي دا لږ لږ مالونه نو هغه اسلام آباد ته ځي لاهور ته ځي کراچۍ ته نو هغې سره زمونږ نو انشاءالله دې کې به انټرنیشنل دا لیب راوړو د جی آی سره د جی آی طرز باندې دویم دا دې کې آی ایم او راوړو دې کې مونږ 5 سټار هوټل به جوړو دې کې به مونږ ډسپلی سنټر ایکسپو به کوو دې ته مونږ کسټم ډپارټمنټ به راولو کارګو راولو بینکس راولو که یو فارنر راشي نو هغه به لږ په اسانه سره بینک کې به پیسې به محفوظ وي هغه غزینالي خریداري به کوي او په آرام سره کارګو ته به ورکوي هم په هغه ټایم کې هغه ته به د وړلو ضرورت نی بس هغه ته به هلته کې ملک کې ایرپورټ کې به میلاویږي یا سی پورټ کې به میلاویږي یا به کور کې ورته میلاویږي مال به پیسې او ډالر به دلته کې جمع کوي او مال به هلته کې ورکوي نو زموږ دا کنسپټ دی د ایپسیا چې یاره مونږ دلته کې د صوبې ته دا صوبه صرف نه بلکې دې سره پوره پاکستان مالامال وي او ټول فلو به دې طرف ته وي لیب دپاره به ټسټینګ دپاره پاکستان نه به خلک راځي